صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمند مسلمانانو، خویندو میندو، قرآن مجید یو دس عظیم کتاب ده چه ایده کتاب مقابله پا دنیا کی یو کتابم نشی کوله. ایده ده واجه نا ده کتاب او ده کلام تھا فرقان حمید نوم ویر کڑل شوه ده. یعنی هاغا کتاب چی هاغی تعریف کڑل شوه ده اوی حق اوی باطل پمینس کی فیصلہ کون کی. قرآن مجید مجھتا فلسفہ شیلی دا، اسلام شیل ده، احکامات شیلی دی، و قرآن مجید مجھتا حقیقی دین شیل ده، شریعت شیل ده. ادھے دیواجنا قرآن مجید ہار سیز بل حکم بیان کڑے دے. قرآن مجید کل تذکرہ دے منسکین و اقیم الصلاة آئی. قرآن مجید کل تذکرہ دے زکاة کین و آت الزکاة آئی. قرآن مجید کل تذکرہ دی روجی کئینو کتب علیکم الصیام آئی. و قرآن مجید کل تذکرہ دی حج کئی نو الحج اشہر معلومات آئی. قرآن مجید کل تذکرہ دی جہاد کئی نو بار بار یائی قاتلو قاتلو قاتلو، جہادوں کے، قتالوں کے، جگاڑوں کے. ہار یو زمانے کے ہار قسم خالق باندی ہار قسم سے زنا لازم و فرض دی. ادھے دیواجنا چکلا وقت دی منز وینو منزو کا، کلا واخ دی زکوت وینو زکوت ویر کا، و کلا واخ دی روجی وینو روجا ونیسا، و کلا واخ دی حاج وینو حاج ویر کا، او چه کلا واخ دی جنگ و دی جہاد وی نو دی اللہ پلارے کے کفان پسار بوندے او چوا، او دی اللہ نظام وی چتونے دی پورا روزا، دی اللہ کلام دی وی چتونے دی پورا روزا. زکچ اعلائی کلمت اللہ دی بلندے دے پورا جہاد کیجی دی اخپلو جونونو سرا، دی اخپلو مولونو سرا، اخپل مال، اخپل اولاد و اخپل بچی و اخپل مول اغابو دی اللہ پلارے کے جہاد دے پورا وقف کمنا دغیت جہادی یلش. غاٹ جہاد دی اخپل نفس سرا دی محاصبی دے چتا دا دی برویو نا باچ کی، دی بدیو نا باچ کی، دی ظلم نئی باچ کی، دی زیوتے نئی باچ کی، دی تجاوز نئی باچ کی. دا غاٹ جہاد دے. عزتمند مسلمانانو، نن ایموجا پدے وطن کے الحمدللہ آزاد و خود مختار وطن پا کلاو مٹ بوندے سایہ خلو، پا کلاو مٹ بوندے قرآن یایو، پا کلاو مٹ بوندے حدیث یایو.
دی الله دی نظام دی پورا چې څه قسمه خبره وي هغه په کولو او په اواز او په ازو د هوا کې کوو. خو یې دنیا په مخ د مځکې باندې داسې ملکونه شته دی چې هغې نن سبا د ظلم او د جبر شکار دي. هغې نن د کفر د یهودو او د نصاراو او د مشرکینو د بربریت شکار دي. هغه چې کوم جماعت نه آواز ویچت کی هغه جماعت شهید کړل شي. هغه چې کوم منبر نه آواز ویچت شي هغه مولا شهید شي. هغه چې د کوم کتاب کلام الله د قرآن مجید نه تلاوت کوي نو هغه قرآن هغه کلام الله ورته وسوځلی شي. هغه چې کومه خبره هم کوي چې کوم اسلامي حکم ادا کوي د هغه حکم ادا کونې دپاره هغه خلاف حرکات کیږي او باقاعده طور سره د هغه خلاف یو اواز ویچتیږي. دې د وجې نه چې کله په مسلمانانو باندې دغه وخت راشي نو اسلام و مسلمان دی دس مسلمانانو پا ملیا باندی ویلاڑوی اسلام و مسلمان. زکا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لدے ټول مسلمانان اخپلو کی ورون دی. انما المسلمون وانما المؤمنون اخوة. مسلمانان و مؤمنان ایمان والا پاخپلو کی ورونا دی ورونا. حضور فرمائی المسلم اخو المسلم. مسلمان دی بل مسلمان ورور دے. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بل مسلمان باندې بو ظلم نه کوي په بل مسلمان بو ذلت و رسوائی نه راولي ذلیله کوي بینا او بل مسلمان بو حقیر و کمزور او ګټیا بینا ګړي. دا د اسلام حکم د عزت مندو. المسلم اخو المسلم. مسلمان دی بل مسلمان ورور دے. ادھے پا بدل کے حضور ارشاد فرمایا لدے الکفر ملت واحدہ. کفر یکیو ملت دے یکیو دین دے کاغا یہودی دے کاغا عیسائی دے کاغا ہندو دے کاغا سکھ دے کاغا مشرک دے چې څوک هم دي دا ټول یک یو مذهب دی د اسلام خلاف. نن دغې حقیقي پاته موږ ته لګېدلې ده چې هغه ارض مقدس هغه د نبیانو وطن هغه د پیغمبرانو ځای فلسطین نن د ظلم او د بربریت شکار دی. اسرائیل او یهود او سیہونی دا صرف او صرف پټول ورلد کې دمره دی دمره چې تر کورې کې څومره مولګوي دمره کام دي. خو هغه کافران دي هغه مشرکین دي هغه یهودیان دي. نو دې د وجې نه ټول دنیا کفري طاقتونه د هغې په شا باندې ویلوړ دي
اوی الکفر ملت واحدہ نظیر پیش کو جو کفر یک کیو دین و یک کیو مذہب دے ادے دے واجنا امت مسلمہ دے تذبذب شکار دے تو سو گرے اسرائیل دے بین الاقوامی اٹول دنیا چی کم دستور دے کم قانون دے دے آغی خلاف ورزی کئی لگے دے آغی خلاف ورزی کئی پا اسپتالونو باندے فاسفورس بمونو سر حملے کیجی اموجا بچے اموجا مین دے خوین دے آغا دے ظلم او دے بربریت شکار دی فلسطین کے چکم موشم پیدا شی آغی سار نوی آغی بعضی موشمان دستی دی چی آغی لوسونا کاٹوی آغی پشے کاٹوی خو آغا خون دی لگے وی خون دی دمر شجاع و بہادر قوم چیتا دی امت مزکی ندلی دلے دنیا مزکی دنیا آسمان دمر بہادر قوم ندلی دلے چی آغی موشمان و آغی شز ہم دی بہادرے ریکارڈو نہ جڑائی لگے دی دی بہادرے ریکارڈو نہ جڑائی عزتمندو مسلمانانو رونو ادغی ظلم او دی بربریت پا مداد کے ٹول کفری توقتو نے ویلوڑ دی فرانس ویلوڑ دے امریکہ ویلوڑ دا ولایت ویلوڑ دے امریکہ او یورپ برطانیہ انگلینڈ انگلینڈ بچو پیلانی زال دے کارگو پا بس کے اسرائیل تلوڑو میزائلو نئی ویرکو خوی آگے پا بدل کے مسلمانان سکئی عزت مندو مسلمان سکئی ہائے ہائے مسلمان آگے پا بدل کے صرف دوگونے کئی فلسطین دی پورا نو سر مداد کئی نہ خود پیسوں مداد کئی نہ دے ہتھیار مداد کئی نہ دے اخپل و زونونو مداد کئی چی ویر شی شورمیل شی بگی ایس نہ کئی صرف دوگونے کئی عام نیم خالق گئی سخالق دوگونیم سخالق گئی نو ایدے دے واجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کما خبر دے کفر پا برا کی کڑی واغا خروشتے سو دیتا شوچ الکفر ملت واحدہ او یقینی طور سرا کفران ٹول یو مذاب گرزی دلے دے خوچ کم حکم مسلمانانو تویر کڑا چه تاسو ټول ورونه نو مسلمان خاموش ته په ظلم بوندی نور هیڅ نشو کوله نور هیڅ نشو کوله کم از کم دی یهودی پروڈکٹونا یهودو چه کم سیزونه جوړ کړي دی هغه نه خو بویکوټ کوله شو کنه شو کوله دوارا کو تنافل خروزونا کوله شو کنا چې د فلسطین دی پورا دو مسجد اقصا دی پورا دو نیم خالق یای چې دا د فلسطینیانو خپل مساله دا خپل مساله څنګه دا معتصم بالله یو بچو تیر شوه ده چې هغه حکومت صرف په عربو په مځکه باندې خو لیکن ایوا عربی اوڑ کی روانه وا اس سند پا طرف مزال کولو سفاری کولو اس سند پمزکی باندی ای آغی مال یا ای آغی عزت یا ای آغی عصمت ڈوکوانو آغا لٹ کو نو آغی یو آوازو کو وا معتصمان او معتصما دا آوازو کو صرف خوا وا معتصما
چې څنګه دا آواز وکړو یو عرب توجر رغلی و هغې د آواز واورېدلو هغې معتصم بالله دغې بچو ته یې آواز ورسولو معتصم بالله 3 میله پورې بغیر د چپلو نه منډه ووهله چې یوې خور ایمو دپاره آواز اوچت کړی دی چې راشه ایمو ایزاد محفوظ کا او بیا محمد بن قاسم وندی کې شیردل نوجوان نډرو بېباک نوجوان هغه یې راوشړلو راویې لیږلو او ټول بر صغیر پاک و هند باندې د اسلام جنډا ویچته کا دې ته یایي عزت دې ته یایي ناموس چې ایوې وړکي یو مسلمان ته آواز وکړو په هغې آواز باندې هغې مسلمان لبیک ووی او ټول ملک یې ورته فتح کړو دا د مسلمان قادر و عزتمندو دا د مسلمان عزت و داسې نه ده چې کنې ما په مځکې نه دی نو بس زه یې څه کومه مسلمان د مسلمان ورور دی بیا څه ضروراتو حضرت عمر رضی الله عنه ته چې هغې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د فلسطین مځکه د مسجد اقصی مینار د انصاریانو نه د عیسایانو نه یې باج کو مسلمانانو په صف کې شامل کو څه ضروراتو بس ضرورات صلاح الدین ایوبی تا چې هغې نډر لشکر تیار کو او پورا په جوش باندې حمله وکړو مسجد اقصی ظالمانو یې گرفت نه یې محفوظ کو دا د انبیاو ځای دی دا هغه ځای دی چې په هغې ځای کې حضور صلی الله علیه وسلم ته د امام الانبیا لقب میلو شوی یغې شاته فرشتې او نبیان ودرېدلو د حضور په اقتدا کې لمونځ وکړو دا د ټول مسلمانانو ځای د عزتمندو دا صرف د فلسطین مسله نه ده نن موږ په دغه ظلم او تدبر کې دې د واجې نه که نور هېڅ نه شو کولی کم از کم 2 رکعته نافل خو کول شو که نه کم از کم 2 رکعته نافل او که نور هېڅ نه شو کولی نو کم از کم دې ظالم پروډکټونه مصنوعاتونه به بایکاټ کوو بیا ډېر خلک یایي چې یاره داسې څیزونه یې جوړ کړي دي چې هغې نه موږ ځان نشو ساتلی ولې نشي ساتلی ایریل صرف نه ځان وساته پیپسي بوتل کوکاکولا بوتل سیواناپ بوتل سپرایټ بوتل شیزان بوتل او مرینډا بوتل دغې بوتلونه ځان وساته دا د عاصم اینه نه تبوکۍ لګی دی دا د عاصم معده غرقوي دا د عاصم کولمې تبوکۍ دا د عاصم د زړه او د شوګر مریض جوړوي نو بیا ویلې موږ د مسلمانانو د مدد دپاره یې دغې نه بایکاټ نه کوو اینه نه د تباه او برباد کوي نو اینه نه د تباهۍ نه یې بچ کېدنې دپاره یې دغې ظالم ګوره په دغې کې د مسلمان وینه شامله ده لګیا ده په دا کوک کې په دا پیپسیو کې په دا بوتلو کې د مسلمان وینه پراته ده د مسلمان وینه که موږ دا چو داسې دی لکه د مسلمان وینه چو لګیو د فلسطین د مسلمانانو وینه چو لګیو داسې ظالمانو د پراډکټو خلاف موږ ته یو کیدنه ده نن الحمدلله مسلمان کې غیرات راویچت شوی دی او دې نه یې بایکاټ کړی دی نو یې بایکاټ فایده څه شوه چې هغې ته هغه میزایلونه په کومو پیسو اخلي هغه پیسې ورسره ختمیږي لګی دي چې هغې کوم
بمونه په پیسو اخلي پیسې ورسره ختمیږي لګیا دي نو دغه نوي شوشا پریدي الحمدلله دې د واجه نه مکډونالډ پیزا دغه په ځای باندې کور کې خوستا پراټا تیار کو پکې کیما واچوا چا سه په زرونو روپیو باندې ته دغه سيزونه اخلي او ظالم مدد کوي لګي دې د واجه نه امت مسلمه ته کم از کم په دې ځای کې په وځي کېدنه پکور ده چې صرف نور اس نشي کوي خو چې دمه خو کی کنه چې دې ظالم دې جوبر دې غاصب اسرائیل مدد په خپل پیسو څخه ونه کی کنه نور خو اس نشي کوي موږ پیسې ورکو اوزار اولو او هغه په بدل کې هغه پیسې موږ فلسطینیانو بچو موږ فلسطینیانو ورونو یغه وجود کټکۍ لګې دي دې واجه نه مودتنن ریزي کې دا درخواست ہے بس دا دمره مختصر ونده کې تقریر کې چې دې سيزونو نه بایکاټ کوونه ضروری ده خپل هم خپل بچي هم ګوره آپ لدی پلډیرو یې لوکو بایکاټ کړه دې مشکلی کې دا سیس ډیر کمزور روان ده افسوس ده په دې خبره باندې دې واجنا الله تعالی نه دی ایمان او د نیک اعمال داو کوونه پکور دا او هر ټیم دی اخلاص سره دی الله دی دین دی پر خپل ځون وقف کوونه پکور دا